بسم الله الرحمن الرحیم. دا اوس کومه دوباره جوړو صحیح ده. څنګه به یو نوی فایل والو دا یو ټول والو صحیح شو. دا تصویر موږ واغستو ښه دې باندې موږ خبر ډیټیل خبره وکړه خو زموږ د ویډیو د بله مرغه څه شوه سیستم زموږ بند شو هغه خراب شوه که نه سیو نه شوه صحیح ده. نو اوس به موږ شارټ سان خبره وکړو ټیک ده. دا پرونی زموږ دې والي سره کلاس و لیسو ټول پولیګانل او میګنیټک لیسو صحیح ده. نو د دې شارټکټ موږ سره ایلو او ټول چینجینګ په څه سره کېږي شفټ ایل سره کېږي. نن زموږ سره کمیوټ زموږ کوم ټاپک دی هغه کمیوټ ټول دی میجیک وان ټول صحیح ده. د دې شارټکټ ډبلیو دی. دا څه کار کوي؟ دا داسې کار کوي چې دې ته به زه یو کلر دې باندې ما کلیک وکړو زه ورته یو کلر ښایم هغه کلر به زه کلیک کوم نو دا به څه کوي هغه کلر چې دې ته کوم ځای کې میلاویږي اټومیټک به څه کوي دا سلیکټ کوي به. لکه سپوز ما دې ته دې ځای باندې کلیک وکړو دا ما سره بیک ګراوند دی دې ما کلیک وکړو نو ما ته اټومیټک یو ځل یو کلیک سره دا سرچ کو د نو کله دا کله چې کم ځای کې مو نو دې سو کو اټومیټک هغه کلر سلیکټ کو ښکاري تاسو ته کنه ٹھیک شو. نو هغه څنګه چې په نور ټولز کې موږ سره دام سلیکشن دی یو قسم سلیکشن یو کو کنه په دې طریقې هم سلیکشن کولای شي په دې درې طریقو هم کولای شي او پلس په دې طریقې هم کولای شي صحیح ده. خاصه سلیکشن دی کو اوس موږ سره دلته چې اډ ټو سلیکشن نیو سلیکشن اډ ټو سلیکشن سبټریک او انټرسیکټ دا موږ مخکې هغه کې ویلي دي. د دې مطلب دا چې دا څه کوي نیو سلیکشن دی تاسو بل کلیک سلیکشن کې هغه تیار وسه کیږي ختميږي بس صحیح شو. او اډ ټو سلیکشن مطلب دا چې دا سلیکشن شي دا هم پکې اډ کا دا ایریا هم پکې اډ کا صحیح شو. او انټرسیکټ مطلب دا چې دا ایریا هم تلری کا ټیک شو کنه دا ایریا هم تلری کا د څه کوم ایریا د تخې کلیک او تکوا به څه کیږي لړکیږي او انټرسیکټ د دې په منځ کې سبټریکټ باندې لړکیږي او انټرسیکټ یو سلیکشن کې دنه مزید بل سلیکشن کولی صحیح ده. ها نیکسٹ موږ سره څه دی ټولرنس دی. د ټولرنس مطلب څه دی دا مې درته وویل چې مطلب ما ورته دا کلر خو زه به دا کنټرول ډي سره څه کوم ډي سلیکټ کوم یا به زه لاړ شم سلیکټ ته او سلیکټ نه به څه کوم دیږي نه کوم ځای کې ډي سلیکټ اوس الریډي ما ډي سلیکټ کړی دی صحیح ده. ما دې ته څه وکړو دلته مې دا کلیک وکړو نو ما د دې څه وکړو دا کلر راواغستو دا کلر نه دی داسې کلر دی خو دا ولې راوانغستو دې کلر او دې کلر کې لږ شان فرق شته دی صحیح ده. دې یو بل سره میچینګ لږ شان خو خوري خو مطلب لږ فرق پکې دی صحیح ده. نو دې ځای ته زه ته ویلیو چینج کوم چې څومره زه ویلیو سیوا کوم ویلیو دې ته څومره سیوا کوم نو څه به کېږي د دې کلر سره چې بیا لږم میچینګ خوري کلر د دې سره لږم ملتا جلتا کلري نو دا به هغه څه کوي سلیکټ کوي چې ویلیو سیوا کومه ده نو بیا به څه کوي چې لږ ډېر هم دې بدلي چې ډېر ویلیو سیوا کومه مطلب 100 سیټ تر روانې مخکې ځمه نو که بیا دې ویلیو ډېر هم چینجي نو څه به کېږي هغه به سلیکټ کوي ځان سره دا دې د سلیکشن دا ویلیو مطلب د کلر په منځ کې چې کوم ډیفرنس دا راولي که نه هغه معلوموي نو هغه به څه کېږي سیوا کېږي به او چې څومره ویلیو کومه نو بیا به څه کېږي راکمېږي به مطلب دا چې دې ته ما ورکړو چې 5 مې ورته ورکړو صحیح ده ویلیو مې څه ورکړو 5 ورکړو کنټرول ډي سره مې ډي سلیکټ کو اوس ورته ما دا کلر وښودو نو سمپل دا کلر دا ځای سلیکټ کو دا کلر رمانه غوښتو ځکه چې دې کلر او دې کې لږ شان فرق شته دی. وختي ولې سلیکټ کړو وختي ځکه سلیکټ کړو چې ما د دې نه ویډیو سیوا کړی وه که چېرته د دې کلر سره 32 مطلب دومره ویلیو پورې څه خوري میچ یې خوري نو څه وکړه هغه کلر هم سلیکټ کړه. اوس ګوره دې مې کلیک وکړو نو دا کلر یې مو سره واغستو دا د دې نه لږ شان ډفرنټ و خو بیا هم په 32 ویلیو باندې ورسره څه کړو میچ یې خورو مطلب لکه تقریبا ملتا جلتا ورسره راتلو صحیح شو. اوس که دا ویلیو زه نور هم سیوا کوم مطلب ما 100 کو نو که دې کلر باندې زه کلیک وکړو نو ما سره به دا نور هم سلیکټ کوي وګوره صحیح شو. دایمو سلیکټ وګوره دې او دې کې ډېر فرق دی خو دایمو سلیکټ کو لکه زه به دلته ورکړم سټارټ به ورکړم 60 ګوره په دې مې کلیک وکړو کنټرول ډي په دې مې کلیک وکړو نو ګوره دا ځای سره واغسته دې سره چې کوم کلر دی دا د دې نه لږ شان بدل هم دی خو بیا هم لږ شان تقریبا نږدې دی ورته وګوره دایمو سلیکټ کلیر شو ولې پوه شوئ. ښه نیکسټ موږ سره دې کې څه دی دا به تاسو ته مو ووایي چې څوک دې ته کنټیجیس وایي څوک ورته یو شان کوي څوک بل شان نه صحیح شو. نو د دې څه فایده ده زه دلته راځم دا تصویر څه کوم دا موډ چې چینج کوي که نه
تاسو ګورئ زه ټیم په ټیم کله داسې کوم داسې کوم دا مختلف چینج کوم دا لکه تاسو دې ځین هم داسې کولی شئ دا صحیح ده خو د دې شارټ کټ موږ سره څه دی اف ای شارټ کټ دی اف ای شارټ کټ دی مخکې ته ما نه ښوده ما چې مخکې لاړ شو لږ بیا به ښه ګوره دې ځین هم تاسو دا چینج کولی شئ دې ځین ډایرکټ داسې کولی شئ سمپل لکه موږ تصویر باندې کار کوو که نه دې کې خو صحیح کار نه کېږي که نه که دا را زوم کوو نو دا دلته په دې ځای کې دغه کېږي موږ دا دې موږ ته وړو او بیا څه کوو دا زوم کوو او ایچ سپیس سره څه کوو موږ سپیس بار لکه ته غواړې چې دا کرنټ دا ډاکومنټ چې موږ سره کوم تصویر دی دا موومنټ وکړي یو ځای نه بل ته ښکته وړو پورته وړو دې کې موږ ګورو که نه سپیس بار به پریس کړي ته چې کوم ځای ته تصویر اخوا دی خو کوم ځای ته چې وړې نو ته سپیس بار نه څه کولی شي سپیس بار به پریس ونیسي او په موس باندې چې کوم خوا وړې هغلته وړی شي موس بټن باندې سپیس بټن نه ده غټه بټن چې کومه دی ته سپیس بار وایي صحیح ده سپیس بټن به پریس ونیسي غټ سپیس بار او د موس په لیفټ کلیک سره چې کوم خوا ته وړی تا ته وړی شي صحیح شو که دا موږ را زوم کړو او دلته موږ ځو میجر فونټ ټول مې سلیکټ کړی دی دا ویلیو به دلته کمه کړو دا به ټول کړو 32 به ورکړو ما دا کلر سلیکټ کړو چې دا ما سره سلیکټ کړه فیس کې ما سره دا کلر سلیکټ کړو صحیح ده او دې ته ګورئ ٹھیک شو که نه ښکاري تاسو ته دا چک دلته لګېدلی دی او ما سره دا کلر راواغستو صحیح شو دا کلر دغه شانې کلر به دې ځای کې هم دی ښکاري تاسو ته که نه او دلته سلیکټ نه کړو دا کوم کلر چې دی سلیکټ کړو دا داسې کلر دې ځای کې هم شته دی خو دلته سلیکټ نه کړو د دې مطلب دا دی چې دا چک آن دی د دې مطلب دا دی چې ما سره څه چک ما آن کو د دې مطلب دا چې دا کنیکټډ دی رالی مطلب دا چې دا کلر او دا کوم ما سلیکټ کو دا کلر چې د دې سره کنیکټ دی هغه کلر به سلیکټ کوي لکه داسې کلر به نه دی دا کوم چې د ما سلیکټ کو دا کلر ما سره څه وکړه سلیکټ کا دا کلر مې ورته سلیکټ کلیک وکړو چې دا سلیکټ کا خو داسې کلر به دا هله سلیکټ کوي چې د دې سره کنیکټ دی لکه دا کلر هم داسې کوم داسې کلر دی خو دا خو دې سره کنیکټ نه دی که نه په منځ کې دلته څنګه کلر دی بدل کلر دی دا دې سره ټچ نه دی دلته نو چې دا چک آنی نو بیا به موږ څه کوو بیا به دا څه کوي موږ سره کنیکټډ کلر به د دې ډېره پیدا نه دی ښه د دواړو د دې چک کله داسې ضرورت راځي چې دا چک موږ لګول پکار او کله داسې ضرورت راځي چې دا چک نه لګول پکار زه به ته پریکټیکلی شو کوم اوس صحیح ده که نه ټیک شو اوس که دا چک زه ختم کوم بیا به څه کوي دا از ا هول چک به هول ډاکومنټ کې به دا هر ځای کې چې ورته میلاویږي په دې ټول تصویر کې چې ورته کوم ځای کې میلاویږي ټول فایل کې نو څه به کوي بیا لکه ما دې باندې کلیک وکړو داسې کلر دی ته په مختلف ځای کې موږ سره دی دا چې کوم هند موږ سره دی فنګر دام داسې دي دام داسې وګورو صحیح دی کلیر شو که نه په دې پوه شوئ ګوره دلته هم دا کلر سلیکټ کړو دلته هم سلیکټ کړو دلته هم سلیکټ کړو ګوره د دې یو کمانډ باندې پوه شوئ صحیح شو څه مسله خو نشته ښه بل موږ څه دی یوز آل لیر په دې خو څه مسله نشته پوهېږئ پرې پریکټیکل الیکشن کار هم درته پرې کوم ښه صحیح ده دا به زه واپس څه کوم کنټرول ډي ډي سلیکټ به کوم بل موږ سره دی څه یوز آل لیر ټیک شو ښه زه به داسې وکړم که نه چې داسې به وکړو دا به دا به راوړو صحیح شو او بل به کوم تصویر راوړو صحیح شو ټیک شو که نه دا به موږ په دې باندې کلیک وکړو په دې ګراوند باندې دا به کنټرول ا او کنټرول سی څه مو کو سلیکټ آل مې کو کنټرول ا سره او کنټرول سی سره مې څه کو کاپي مې کو اوس دلته رالم صحیح شو یو زموږ سره پیسټ په دوه طریقو سره دی ښه یو سمپل پیسټ دی یو پیسټ انفو دی ټیک شو که نه د انفو مطلب دا که نه چې تا کوم سلیکشن کړی په هغه سلیکشن کې دننه ته څه کول غواړې پیسټ کول غواړې صحیح شو که نه په سلیکشن کې دننه څه کول غواړې پیسټ کول غواړې لکه ته ګول تصویر داسې یو تصویر لیکلی وی چې دې کې ګول دې ځای کې ګول راشي ټیک شو که نه نو بیا به یې څنګه لګې هغه نه به تصویر کاپي کړو دلته به پیسټ کې پیسټ انفو به کې ایډیټ کې موږ سره دی پیسټ انفو نو په دې کې به دننه راشي صحیح شو
نو اوس موږ څه کوو کنټرول ډي سره مې دا دي سلیکټ کو ډبلیو مې پریس کو میجر فونټ ټول مې سلیکټ کو اور دا بیک گراوند مې څه کو سلیکټ کو صحیح شو بیک گراوند سلیکټ شو اوس مې څه وکړو اوس مې څه وکړو کنټرول شفټ وی د څه شارټ کټ دی paste info control v د simple paste shortcut ہے اور control shift v د paste info shortcut ہے نو هغه مې دلته څه کو دا لکه چې دا چې کله د دې مطلب دا چې دا بده کې دن ښکاری بیا صحیح ده کنه دا ښکاری چې دا بالکل بده کې دا تصویر بده کې دن نه لګیدل دی لکه موږ په دغه سلیکشن کې دا تصویر راوړو دا بیک گراوند راوړو په دغه سلیکشن کې مو لگاو نو دا اوس څنګه ښکاری د دې نه خپل بیک گراوند ختم شو ډایرکټ پکې څه ولګیدو بیک گراوند پکې سیټ شو نو دا اوس یې ښکاری کومه وروسته نه تصویر راوړل دي کوم لګول نو بیا به دومره صحیح نه ښکاری دو اوس څنګه ښکاری صحیح ښکاری زموږ سره څو لیرونه شو یو لیر دا دی یو لیر دوه لیرونه شو کنه یو لیر زموږ سره دا یو لیر دی او فیلحال خو زموږ سره دا یو لیر دی کنه دا خو زموږ سره دا به زه لږ چلو داسې کوم ده لږ به دې خوا راوړم کنه صحیح شو دلته خبره مونږ کوو په میجر فونټ کې د یوز آل دی ٹھیک شو دې ته دا سیټ کوم یو لیر زموږ سره بیک گراوند لیر دی بل دا یو لیر دی بیک گراوند مطلب زما دا چې دا کوم اول راوړل دا بیک گراوند لیر دی صحیح شو او دا بل موږ دې ته وروسته کاپي کو دا بر چې کوم دی دا یو لیر دی صحیح ده ها دې دا اوس ګوري دا ګوره ځکه فکس رالی به دې کې دا دواړه په یو لیر کې شو کېږي وګوره دې کې دن نه ښکاري که نه صحیح ده ښه اوس موږ څه کوو دلته زموږ سره کمانډ دی یوز آل لیر د دې مطلب دا چې آل لیر یوز کی صحیح ده لکه ما ورته سلیکشن وکړو ګوره ما سره لیر کوم یو سلیکټ دی دا بل لیر سلیکټ دی که نه اوس دلته لاندې کلیک کوم وقت لګی لاندې وي صحیح ده کنټرول ډي کو او دلته به راشو لږ ټیکسټ به ولیکو صحیح شو یا به سمپل ټیکسټ هم لیکلی شئ صحیح ده یا دغه هم دا به کنټرول ټي کو او دا مې د څه کړو د سایز کنټرول الټ او شفټ سره مې دا سایز غټ کړو صحیح ده election دا ټیکسټ دی ما سره صحیح ده اوس ګوره ما سره دوه لیر دی یو دا لیر دی یو دا لیر دی ما سره کم لیر سلیکټ دی دا یو لیر سلیکټ دی اوس زه غواړم چې بیک گراوند سلیکټ کړم ګوره بیک گراوند باندې کلیک کوم که نه دا سور دا وایټ دی کې دا لیر چینج کول غواړم دا مطلب دا وایټ کلر دی که نه دا زه بدلول غواړم د دې نه نو زه په دې باندې کلیک کوم خو ما سره کم سلیکټ کېږي بعد هلته وختي ځکه مسله کوله چې هغه موږ په هغې کې دننه ور پیسټ کړی و ځکه یې مسله کوله صحیح ده هغه اصل کې په هغې کې دننه یو ته هغه شو کېدو که نه کنسلټ کېدو صحیح ده اوس زه دا بل لیر سلیکټ کوم دا یو دا بل مې سلیکټ کړو که نه غواړم دا ټیکسټ سلیکټ کړم نو څه کېږي ټیکسټ سلیکټ کېږي نه سلیکټ کېږي بار څه کېږي سلیکشن کېږي چې کوم لیر ما سلیکټ دی هغه یو هغه لیر کې کار کېږي بل کې نه کېږي او چې دلته دا چک کړم بیا به څه کېږي صحیح ده اوس ګوره په دې کې مې وکړو که نه اوس دا بل هم سلیکټ کېږي ګوره چې کوم څومره لیرونه وي ته ګوره دواړه لیرونه باندې څه کېږي پوه شوې پې که نه صحیح شو دا به واپس موږ څه کړو کلوز کړو دلته به واپس راشو دا داسې بیک ګراوند خو سیټ کولی شئ که نه دا چک به آن کړو اوس چې څنګه بیک ګراوند کې تصویر سیټ کړو که نه بیا ته وایي چې دا لږ شان نارمل راځي که نه پوره فول دغه نه ښکاري کله کله موږ تصویر هغه په یو بیک ګراوند کې لګو خو موږ وایو چې دا لږ لږ شان خړ ښکاري تاسو سره نیومریک چې کوم کیز دی 1 نه واله د 10 پورې 0 پورې دا شته که نه تاسو 1 پریس کوئ ګوره هغه بیک ګراوند څه شو زیرو سو بالکل فول شي د 1 نه واله 0 پورې به چې تاسو څومره خړ لکه اوس موږ دې کې دا بیک ګراوند موږ وروسته راوړو که نه بیک ګراوند موږ وروسته راوړو نو بیک ګراوند خړ کېدو
که تاسو داسې کړئ چې تصویر هم وروسته راوړئ نو بیا به څه کېږي تصویر وخړ کېږي په بیک ګراونډ کې به داسې ښکاري چې بالکل په دې کې لکه لګېدلی دی نه نه سلیکشن د صحیح شو که نه ٹھیک شو د بیک ګراوند د هغه کې پیټ کولو ډېرې طریقې صحیح ده یو خو دا طریقه مو که نه په دې هم تاسو پوه شوئ صحیح ده زه به دا یو چې کوم بیک ګراوند دی دا به زه څه کړم دا به ډیلیټ کړم دا به دې نه څه شي دا لین مې څه کړو ډیلیټ صحیح شو دا طریقه هم ده یو طریقه داسې هم کولی شي تاسو بیک ګراوند لګول غواړئ ټیک شو مطلب بل بیک ګراوند مې راواغسته دي نو سره بیک ګراوند پراته دي که نه دا بیک ګراوند دی که نه صحیح شو دې کې یو بل تصویر لګول غواړئ کم تصویر پکې لګول غواړئ هر یو تصویر چې ته لګول غواړئ لکه موږ دا تصویر لګول غواړو دا مې څه په اوپن دی ټیک شو اوس دا تصویر دې کې سیټ کول غواړئ نو څه به وکړئ د دې خو ډېرې طریقې دي که نه که ته غواړې چې زه د دې نه بیک ګراوند دلته ختم کړم لکه ما د دې نه څه وکړو دا بیک ګراوند مې میجیک وان ټول سره څه کړو اوس دلته دا دواړه کلرونه څه دي سیم دي دا یو شان دي که نه نو موږ به دا ویل ورته کمه کړو دا به 5 کړو بیا به څه کوي بیا هم څه کوي د دې سره به تاسو څه چل کوئ چې داسې تاسو کله داسې موقع راځي داسې وخت راځي پولیګان دي چې نه دي لږ ځي دا څه کوي پولیګان ټول باندې وکړئ نور بیا مه کوئ خیر دی دا چینج کړئ پلس एक्स से शॉर्टकट है एक्स फोरग्राउंड का बैकग्राउंड फोरग्राउंड तले फोरग्राउंड बैकग्राउंड है सही शो वसो कई मेजर वन टूल सेलेक्ट कई बैकग्राउंड बता सर से शी फादर तदा चेक नहीं करते का हुआ खुदा मसला केदा वक्ती बकेदा शिनो में शो खुदा द से पहुंच जाओ दा दे पहुंच जाओ दा वीडियो वापस तक शिफ्ट टू कई एंटर कई क्लिक कई बैकग्राउंड से शो सेलेक्ट शो करना बस दीवाने क्लिक बैकग्राउंड खत्म शो उस मां से सेलेक्ट बैकग्राउंड शो सही शो बैकग्राउंड सेलेक्ट उस दा तो वाला मा چې دا تصویر زوي سما نو اوس ما سره کوم څه وی موډ ټول می سلیکټ کو دا زدا سره اړم نو سره باندې دلته بیکګراوند راځي زما بیکګراوند نه په کار کنټرول شفټ الټ او زد سره می سکو دا می واپس انډو کو واپس دلته راځم زه غواړم چې د دې څه وشي انورس والو ما نو زه راځم دلته شرطه کوم ځای کې موږ سره انورس پلیر کې دی سلیکټ انورس دا دی کنټرول شفټ آی چې دا څنګه ما انورس واستو نو هغه تصویر بیکګراوند یې پرېښود او څه سلیکټ شو تصویر دا مې دلته راوړو نو اوس څه وشو دا دلته راغلی تصویر ټیک شو اوس ته چې دا څنګه لګول غواړې دی کې بیا کنټرول ټي سره د څه کولی شي دې دا سره به دا چې کوم شو بونډینګ باکس دی هغه به راشي فری ټرانسفارم او بیا د دې سیټینګ ته کولی شي اوس دلته دا مونږ ولګو کته چې دا تصویر دلته نه دا د دې سیټ نه سیټ کولی صحیح ده نو دې باندې څه وکړه کنټرول ټي شارټکټ دی مونږ سره فری ټرانسفارم صحیح شو یا کدی نه کې نو دې جنم کولی شي دا کوم ځای کې edit और these message हम सरा free transform control T ठीक शो और राइट क्लिक होगा और these ना सो का देखा दादा उल्टा कॉलेज ये सिर्फ लगे हम ठीक शो हाँ دلته زموږ سره یو بل موډیفای اور سپینډ
په دې باندې پوه شوې نو بل طریقې سره هم چینج کولی شئ دا به زه واپس دا تصویر ډیلیټ کوم دي نه دا ټول لیر به ډیلیټ کوم بلکې دا زما سره بیکګراوند دی که نه او ما سره دا تصویر دی صحیح شو دا تصویر دی ما سره دلته څه بیکګراوند نه ختموم دا به زه څه کوم فایل ته به لاړ شم ورځې نه به څه کوم دا ٹھیک شو موډ ټول به پریس کوم وی به شارټکټ دی ما سره موډ ټول به سلیکټ کوم دا به ونیسم دلته به یې راوړم صحیح شو دلته راغلی که نه اوس دلته هم د بیکګراوند ډیلیټ کولی شي دلته چې څنګه بیکګراوند ډیلیټ کړې نو اټومیټک به څه کېږي ګوره دلته ګوره د دې بیکګراوند اټومیټک دلته څه دی موږ سره ټرانسپیرنټ دی چې ته بیکګراوند د دې څخه ډیلیټ کړې نو هلته به بیکګراوند خالي به پاتې کېږي د دې بیکګراوند ونه پاتې کېږي په بیکګراوند لیر کې څه کېږي دا زما سره بیکګراوند لیر دی بیکګراوند لیر کې چې ته بیکګراوند ډیلیټ کړې نو څه به کېږي ټرانسپیرنټ دلته وګوره ټرانسپیرنټ یې لاک دی وګوره تاسو ته ښکاري دا ټرانسپیرنټ دی که نه دلته پې څه راغلی لاک راغلی دا انلاک کېږي هم که نه وروسته بیا موږ هم وایو په بیکګراوند لیر کې دا موږ سره مطلب نه وی چې یو فایل ته راوړې که نه دا زموږ سره هغه بیکګراوند لري بیکګراوند لیر کې چې ته کله یو سلیکشن وکړې لکه مطلب ما دې کې دا سلیکشن وکړو ګوره دا سلیکشن مې وکړو دا بیکګراوند لیر کې اوس دا چې سلیکشن ته وکړو دا ته ډیلیټ کړې دا سلیکشن نه وکړو دا ته ډیلیټ کړې که نه دا بیکګراوند دا ما سلیکټ کړو دا ایریا ما سلیکټ کړه دا ایریا زه ډیلیټ کوم نو په دې کې ډیلیټ چې کوم دا ډیلیټ کوم په دې کې به کوم یو کلر پاتې کېږي په دې چې کوم کلر دی بیکګراوند باندې هغه کلر به پاتې کېږي ګوره دا پاتې شو که نه ٹھیک شو دا په بیکګراوند لیر کې ځکه چې ټرانسپیرنسي پکې څه دلته لاک ده اوس چې کله موږ سره بیکګراوند لیر نه دی نو ټرانسپیرنسي څه دلته لاک نه ده ګوره کولاو ده ټیک شو نو اوس که چېرته زه د دې نه دا بیکګراوند دا به زه کنټرول ډي کوم دا بیکګراوند ما سلیکټ کړو دا زه ډیلیټ کوم نو دلته به څه کلر پاتې کېږي کلر به د دې نه پاتې کېږي په دې لیر کې به یو کلر هم نه پاتې کېږي نو چې کلر پاتې نه شو نو ظاهره خبره ده چې څه به پکې ښکاري دا بل شاته چې کوم د دې دا بل د بیکګراوند کې دا کلر دی دا به ښکاري که نه لکه ما دا سلیکټ کړو که نه صحیح ده چلو داسې به سلیکټ کړو دلته به لیسو ټول سره به سلیکټ ټیک شو دا ګورئ صحیح شو دا ما سلیکټ کړو او دا مې ډیلیټ کړو دا څه شو دا ما چې کوم بیکګراوند سلیکټ کړو دا ډیلیټ شو که نه خو دلته ما سره د دې څه دی ټرانسپیرنټ دی بیکګراوند نو بیکګراوند ټرانسپیرنټ مطلب څه چې څه کلر پې نه هېڅ هم بیکګراوند هم نه نو د دې اوس نور بیکګراوند نشته دی نو چې بیکګراوند یې نشته دی نو ما سره دلته څه شو کړي هغه شاته چې د دې نه کم بیکګراوند دی هغه شو کېږي که نه ښکاري تاسو ته کلیر شو پوه شو په دې باندې داسې به د دې نه هم څه وکړي بیکګراوند ختم او دا په میجر پوینټ ټول سره هم ختمولی شي میجر پوینټ ډبلیو شارټکټ دی او دې نه کلیک کړئ کنټرول ډي سره ډي سلیکټ صحیح شو په دې طریقو پوه شوې که نه ټیک شو که نه ښه داسې هم کولی شئ ګوره دې ځای کې زه داسې ګول تصویر لګول غواړم دې ځای اوس د یو دا خبره دا سلیکشن ما وکړو که نه ٹھیک شو لکه دا سلیکشن ما وکړو دا خو چې یو ځای نه بل ځای ته موف کوم نو په څه باندې موف کولی شم په موف ټول باندې کولی شم دا خو شو صحیح ده په موف ټول خو دا ما موف کړو ټیک شو په موف ټول نه ساري په ایرو کیز سره موف ټول باندې که موف کړې خو بیا خو ټول تا چې کوم سلیکشن کړی هغه به ځي بل ځای ته ځي صحیح ده که نه ټیک شو نو په ایرو کیز سره ما دا څه وکړو دا سلیکشن چې کوم ما کړی دا ما څه کړو دې سیټ ته مې راوړو صحیح ده اوس دا سلیکشن ما کړی زه دا غواړم چې دا سلیکشن غټول غواړم لکه ما سره یو سرکل دی زه دا بالکل دغه سرکل سلیکشن کول غواړم تاسو پوهېږئ په دې که نه لکه اګزامپل لپاره ما سره دا سرکل دی که نه دې کې به زه چل څه وکړم دا کلر ٹھیک شو دا کلر کې ما بالکل دا مې کنټرول ډي کړو اوس زه دا شانې بالکل دې سرکل چې دا کوم سرکل دی دا شانې سلیکشن کول غواړم نو زه سلیکشن خو زه نشم کولی ګوره ما ټرای کوم خو سلیکشن بالکل فکس نه راځي ښکاري تاسو ته یک شان فرق پکې شته دی بیا مې هم پکړوم خاص سلیکشن مې تقریبا یو شان کلی
خو بیا هم کله کله دا خو موږ اوس فکس رالی که نه سلیکشن فکس نه راځي ټیک شو زه غواړم چې اوس دې کې مطلب سپیټ یې کړم دې دغه شانې سلیکشن چې کوم کله یا غټ کړم یا وړه کې کړم نو بیا به موږ راځو چېرته ایډیټ ته به ځو او د دې نه یو فري ټرانسفارم دی که نه فري ټرانسفارم مطلب دا هغه خو تا سلیکشن وکړو هغه سلیکشن نه غټوي هغه کوم ایریا چې تا سلیکټ کړي هغه ایریا غټول غواړي ته غواړې چې دا زه خپل سلیکشن غټ کړم ټیک شو که نه نو په دې به کلیک وکړو په دې کې بیا څه دی مونږ سره دې کې بیا مونږ سره ډېر اپشن دي دې کې کوم یو ګین او سکیل ټیک شو اوس دې نه ته څه کولی شي هټولی شي سلیکشن غټېږي نه دا مونږ دغه کړی که نه دا مونږ بل لر کې یو لر کې کار کوو په دغه کرن لر کې مونږ دغه کړی دی کار چې دا مونږ بل لر اخیستی بیا به صحیح راغلی وي د چلو دا به بیا بله ورځ وایو دا په مینو کې به وایو مینو کې به وایو ټیک شو دا سلیکشن مو کو څه حوالې سم خبره کوله دې کې زه دغه کول غواړم دا سلیکشن مو کو زه غواړم په دې کې څه وکړم زه په دې سلیکشن کې تصویر فټ کول غواړم ټیک شو نو سلیکشن مو کو دلته رالم څنګه کو مخکې خو موږ داسې کوو چې دا به همدغه څه ګول سلیکټ کوو او بیا به مالته وړو خو هغه به بیا صحیح نه ښکارېدو نو زه به څه چل کوم زه به کنټرول ا او کنټرول سی څه مې وکړو کاپی مې کوو صحیح شو دلته به راشم او په دې سلیکشن مې کړی که نه دغه تصویر چېرته پیسټ کوم په دې سلیکشن کې په دې سرکل کې نو څه به وکړم پیسټ وکړو که نه کنټرول شفټ وي اوس پکې پیکس نه دی راغلی که نه نو څه به وکړم سایز به کمول غواړم په مو مې لږ نو څه به وکړم کنټرول ټي نو څنګه چې ته سیټ کول غواړې دا ډیزاینونه تاسو ګورئ که نه دې کې په دې طریقو باندې کېږي ښه څنګه چې سیټ کول غواړې دې سیټ کول غواړې څنګه غټې پکې غټې داسې راوستول هغه شانې که مونږ دغه والو که نه هغه بلکل صحیح نه راځي که نه صحیح نه راتلو که نه مونږ کاپي کړو خو هغه بیا فکس مزېدار نه راځي او په دې طریقه مونږ بلکل څه کولی شو ګوره کنټرول ډي نه دا کنټرول ډي څه نه کېږي بس دا اپلای که بس دې ځای نه اپلای که یا دې بټن ووایه انټر که بس اپلای وشي څه مطلب نو هغه خو دلته په کار چې فیدر خو مونږ ویلی دی که نه فیدر خو تاسو دې نه په کار دی چې بیا وله ورکړي که نه داسې سلیکشن وکړو یا دلته هم فیدر دې ځای نه ورکولی شي کله چې دلته دا سلیکشن کلی دا سلیکشن دا یو دی که کوم یو دی نو دلته زموږ سره یو کمانډ دی ورک سپیس او دلته زموږ سره یو وي که نه بیا داسې چې راوړو نو بیا لږ لږ خړ راځي صحیح ده خو هغه مطلب دې وخت کې ضرورت نه دی هغه چې کله تا دا سلیکشن کړی دی سلیکشن خو تا په دې باندې کړی دی که نه نو دې وخت کې تا دا فیدر پکار و دې کې دا خو هغې تصویر څه خو کار نه دی دا خو تا په دې کې دغه کړي لکه دې ته ما فیدر دا به کنټرول ډي کوم ټرای کوو که نه چې څه کېږي فیدر څومره ورکوو 20 په ورکوو صحیح شو دا مې سلیکټ کړو صحیح ده تصویر مې الریډي دلته اخیستی که نه کنټرول شفټ وي بیکګراوند ته ختم کړو دا تصویر سیده چې هلته هغه سرکل ورسره رالی که نه بیکګراوند ته مخکې ختم کړي بیا به صحیح راځي بلکل فکس به راځي ټیک شو خو دا خو مونږ ګول راوستل غواړو که نه مونږ وایو چې شو شي که نه
ګراوند نشو شو کولای. صحیح شو په دې پوه شوې دا ډېر و که نه بس دی